یو سړی د اصحابو د نبی صلی الله علیه وسلم نام دغه سړی غمجن ناس دی د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم په محفل کې جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل مالک تکون محزونا اے ملګریا ته دومره غمجن ولې ناسي دورته ویل الله پیغمبره زمانه یو ګناه شوی دا داسې ګناه را نشوی دا چې زه یریږم د الله نه چې الله به ماته بخښنه ونکړي اگر چې ما اسلام راوړی دی جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل اے ملګریا د خپل ګناه نه خبر کا دا ورته وی د الله پیغمبره زدا هغه خلق نوم چې خپل لورګانې به ژوندې خخولې زما یو لور پیدا شولا ما ته د هغې په باره کې د هغې مور ما ته سفارش وکړو چې دا فریدا تا ممړه کوه د الله پیغمبره فترکتها حتی کبرت الله پیغمبره تر دې پورې پرېمې ښودله چې لوی شولم او ډېره ښکلې زنانه وه د زنانو د عربو نام خلق براتل زمانه د خطبې طلب به د دې جنۍ کولو ما کے بعد جاہلیت آغاز اور ما کے بعد جاہلیت آغا خوی راو چتے دلو ما بویل نے چال را پا نکاح باندے ورکو ما نے زان سرف کور کے ساتم بس کے دلا وقت تیرے دلو ما یو ورځ د خپلې زنانه ته وویل زه اراده لرم چې زه لاړ شم خپلې قبیلې ته فلان کوي قبیلې ته زه به د هغې زیارت وکړم د هغې سره به ملاقات هم وکړم او خپلو خپلوانو سره به هم ملاو شم که ستا خوښه وي دا خپله لور دې راسره ولېږه زما کور والا بې انتهایي خوشحاله شوله مزیدارې کپړې ورته واچولې ښکلې کالي ورته واچول زه کله چې زه راوتم نو د ښځې زما نه ډېرې مضبوطې وعدې واغېستلې ما ته یې وویل چې ګوره چرې خیانت ونه کړې زما د دې لور په باره کې دا سړی وی اے د الله پیغمبره زه روان شوم دې حد له ورسېدم فنظرت بالبیر یو دشتا بیابان کې روان یم یو شاړه ځمکه باندې روان یم په یو کوی باندې مې نظر ولګېدلو کله چې مې په دې کوی باندې نظر ولګېدو ما اراده وکړله چې زه دا کوی ته ګزار کما دا ماشومه زما سره راجوخته شوله ما ته ویل یا ابتی اشتريد ان تفعل بی اے زما فلارام تف ما باندې سکه فما باندې رحم وکاو دا سړی وی د الله پیغمبره یو پیر بمی کوي ته قتل بل ځل بمی دی ماشومې ته قتل چې کله بمی کوي ته قتل ما کې باغا جاهلیت جذبات للا او کله چې بمی دی ماشومې ته قتل نو بیا بمی زړه رحم براله پسړه کې کله می وستر دی پورې چې په ما باندې دالور فیشولا بیا راته ویل یا ابتی لا تزع امانت امی اے زما فلارام زما د مور امانت مخرابوام بس داوی چې غلبه د جاهلیت شیطان را باندې غلبه وکړه فاخذتها والقيتها في البير منكوسا دا جنې مې راونی ولا او راوا مې غستلاو کوته مې الټا گزار کلام په دې کې आवाज کویا ابتی قتلتنی اے زما فلارا مړه دې کړم تر دې پورې فمکستو هناک حتا
انقطع صوتها بالکل داغي आवाज خاموش شو زو واپس شما کله چې دا واقع رسول الله صلی الله علیه وسلم ته بیان ولا نبی صلی الله علیه وسلم صحابه ټول په جړا شول نبی علیہ السلام ورته فرمایل کچرت ما چالرا سزا ورکولې په کار د جاهلیت باندې نو تعالی رب می سزا درکړې